Class 10th Biology, Chapter 3 Coordination, Lecture 5. Total 6 lecture دي. تیر شوي لیکچرو کې چې کوم دی نو لیکچر 4 کې مونږه د کیمیکل کوارډینیشن ویلو او کیمیکل کوارډینیشن کې بیا مونږه انډوکراین ګلینډ ویلو. انډوکراین ګلینډ کې پیچیوټری ګلینډ شو او پیچیوټری ګلینډ کې بیا انټیریور پیچیوټری پوسټیریور پیچیوټری او بیا د هغې نه ډفرنټ چې کوم هارمون خارج ده عام ویلو او د هغې فنکشن. په دې کې نور هارمون به اوس وایو او د ګلینډ تایرايډ ګلینډ. تایرايډ ګلینډ دا موږ سره موجود دی په لیرنګس کې. لیرنګس دراصل ساوند باکس ته وایي. دا ډایګرام ته وګورئ. دې کې دا چې کوم دی نو ټریک یا لیرنګس دی او دې کې دا دوه لوبه دي. یو لوب دې نه والا دې پورې دا یو لوب دی د تایرايډ ګلینډ او دا چې کوم دویم لوب دی نو هغه دا دی. نو دوه لوبه باندې مشتمل دی. یو د ټریک نه یو سایډ ته دی او بل د ټریک یا لیرنګس بل سایډ ته دی. نو دا دراصل موږ سره دی تایرايډ ګلینډ. بیا د تایرايډ ګلینډ چې کوم دی خارجي تایروکسین او دا تایروکسین چې کوم دی نو موږ سره میټابولیزم کوي، بایولوژیکل کیمیکل ریاکشن کوي او د دې اصل اهمیت چې کوم دی نو موږ سره په گروث کې دی د تایروکسین. نو د ماشومانو جسم کې په ینګ ایج کې چې کوم دی د اخراج زیات کیږي، زیات پیدا کیږي او که فرض کو دا د خپل مقدار نه کم پیدا شي په چایلډ هوډ کې په ماشوموالي کې نو د هغې په وجه باندې سیلولر میټابولیزم کم شي او لیتارجي کاز شي. دویم ویټ چې کوم دی نو سیوا شي او لو هارت ریټ د هارت ریټ کم وي او باډي ټمپریچر هم لو وي او که فرض کو په وړوکوالي کې د تایروکسین مقدار د خپل حد نه زیات د دې اخراج وشي نو بیا موږ سره میټابولیزم به ډېر زیات کیږي. د دې په وجه باندې فوډ به جسم کې سټور کیږي نه ضایع کیږي نو ویټ په لاس کیږي. های بلډ پریشر وي چې څومره زیات میټابولیزم کیږي دومره زیات انرژي پروډکشن کیږي، دا زیات مالیکول بریک ډاون وکیږي نو زیات بلډ پریشر به وي، هارت ریټ په سیوا وي او باډي ټمپریچر به هم انکریز وي. د دې بل چې کوم هارمون دی د تایرايډ ګلینډ ته کیلسیټونین وایي او کیلسیټونین چې کوم دی دا موږ سره کیلشیم آینز د بلډ نه ټرانسفر کوي بون ته، یعنی د بلډ نه کیلشیم آین راغونډي او بون پورې چې کوم دی جمع کوي نو دا موږ سره د بون چې کوم ټیشو دی هغه مضبوطوي نو جنریټ بون ټیشو او دا موږ سره د بلډ کیلشیم لیول برقرار ساتي ځکه د بلډ نه کیلشیم را لري او بون پورې اٹیچ کوي. بل پینکریاز. دا پینکریاز هم اگزوکراین دی ځکه چې د سره ډکټ دی ایته پینکریاټک ډکټ وای او د هغې په ذریعه سره د انزایم سمال انټسټاین ته ورکوي او بل خوا د انډوکراین دی ځکه دی چې کوم دی نو انسولین خارجوي او ورسره ګلوکوګان خارجوي او دا دی د خپل خاص قسمه سیل نه خارجوي هغې ته وایي آیزلیټس اف لینګرهانس. اوس دا چې کوم ډایګرام ورکړی دی نو دې ډایګرام کې دا کوم سټرکچر دی دا پینکریاز دی او دې چې چا سره اټیچ دی دا سټرکچر دا دراصل سمال انټسټاین دی او د سمال انټسټاین او د پینکریاز ترمنځ چې کوم دی نو دې کې ډکټ دی او هغه ډکټ ته ویل کېږي پینکریاټک ډکټ. بل د دې چې کله دننه اناټمي وګورئ نو د اناټمي لحاظ سره دې کې دا سیلز دي دا سیلز انزایم پیدا کوي او دې سره خپل ډکټ شته دا ډکټ چې کوم دی دا سره موجود دی. دویم دې سره دننه چې کوم دی دا سیلز دي دا کې بلو کلر کې جوړ کړي نو دې دراصل آیزلیټس اف لینګرهانز وایي او دا آیزلیټس اف لینګرهان دا د انډوکراین په تور باندې کار کوي. دې سره چې کوم دی ډکټ نشته. د دوه قسمه هارمون خارجي. یو قسمه هارمون ته ویل کېږي انسولین. نو کله سحر روټۍ وخورئ کله ماسپښین روټۍ وخورئ جوسس کې یا بل څه خوراکو کې نو ډایرکټ د جسم ټمپریچر سیوا شي. د دې وجه دا ده چې زموږ په جسم کې کم ګلوکوز لیول دی نو هغه د فوډ د خوړلو سره ډایرکټ سیوا شي. نو زموږ جسم کې د انسولین د پینکریاز نه خارج شي او هغه سیوایي ګلوکوز بدل کی غټ مالیکول ته چې ته ګلایکوجن وایي، یعنی د ګلوکوز چې کوم بلډ کې موجود دي د هغې منځ کې بانډ جوړوي د ګلوکوز بانډ
او د هغې نه غټ مالیکول جوړ کړي ته ګلایکوجن. او ګلایکوجن دا پولیسیکراید دی، دا په اوبو کې نه حل کیږي، یعنی بلډ کې دا نه حل کیږي، نو دا موږ سره سټور کیږي، یو خوا په لیور کې او بل خوا په مسلز کې. او دینه بل چې کوم هارمون خارجيږي نو هغه ته ویل کېږي ګلوکوګان. نو ګوره چې سحر روټۍ وخوري او بیا ماسپښین دې روټۍ لا نه خوړلې یا تر دې ماښام ماستنه پورې روټۍ نه خوړلې، دغه دوران کې خلکو ته لوږه محسوس شي. دا لوږه ځکه محسوسیږي چې کله موږ سره په بلډ کې د ګلوکوز لیول کم شي نو جسم ته لوږه محسوسیږي. خو چې کله د بهر نه ورته روټۍ ونه خوري نو د جسم کې دننه پخپله د ګلوکوګان په ذریعې سره هغه جمع شوی ګلایکوجن مات شي او د هغې نه ګلوکوز جوړ شي او ګلوکوز وینې ته راشي. نو په وینه کې واپسې کې د ګلوکوز لیول نارمل ته راشي د ګلایکوجن د ماتېدو په وجه باندې، او دا ګلایکوجن ماتېږي د ګلوکوګان په وجه باندې، نو موږ سره هغه لوږه واپسې کې ختمه شي. نو ګلوکوز د وینې نه کنورټ کول ګلایکوجن ته، او د سیوا لیول نه د بلډ کې چې کوم د دې نارمل لیول دی د هغه سیوا نه نارمل ته راوستل د انسولین کار دی. او بیا چې کله په وینه کې ګلوکوز کم شي د خوراک نه کولو د وجې نه، نو بیا د دې کم نه واپسې کې نارمل ته راوستل دا موږ سره د ګلوکوګان کار دی. او ګلوکوګان ماتي ګلایکوجن ګلوکوز ته نه جوړي، او انسولین چې کوم دی نو هغه ګلوکوز باند کوي او ګلایکوجن ته نه جوړي. بلډ ګلوکوز after 8 to 10 hour fast، نو دې لپاره کوم ټیسټ کیږي آی ته BGC وي، نو بلډ ګلوکوز کنسنټریشن وته وي. نو د په لوګه باندې چې کوم موږ سره نارمل ګلوکوز لیول دی نو هغه 70 نه 99 پورې پکار دی. او کله دې نه دا لیول سیوا شي د 100 نه تر د 125 پورې رسي نو هم څه پروا نشته. خو که فرض کړو د دې لیول د 125 نه سیوا شو، 126 شو، 127 شو، 128 شو، یعنی په لوګه باندې دی بلډ ګلوکوز کنسنټریشن ټیسټ وکړو او د هغې ویلو د 126 نه کم رااله نو 125 پورې رااله نو هم صحیح ده. که د 100 نه کم رااله 70 نه 99 پورې رااله نو دا خو بیا بالکل نارمل دی. خو که د 126 نه سیوا رااله دا کس چې کوم دی بیا موږ سره شوګر پیشنټ دی، دا یو نارمل کس نه دی. نو ډیابیټیز در اصل ویل کېږي شوګر پیشنټ ته. او چې کله یو کس روټۍ خوړلي او روټۍ نه بعد دی د BGC کوي، یعنی بلډ ګلوکوز کنسنټریشن ټیسټ کوي، نو د نارمل لپاره څومره لیول پکار دی په 100 ملي میټر کې نو 140 پکار دی. او بیا د ډیابیټیز چې لای نه لګي نو هغې لپاره څومره پکار دی 140 نه 200 پورې. او چې د 200 نه لیول سیوا شو نو د دې دا کس نارمل پرسن نه دی بلکې دا موږ سره کوم قسم ته دی ډیابیټک دی. بلې اډرینل ګلینډ، دا اډرینل ګلینډ چې کوم دی نو دا د کډنی باندې موجود دی یو کیپ لایک سټرکچر سره، او دې کې دننه دوی حصې دي، یوې حصې ته چې کوم بهر طرف ته اډرینل کارټکس وي او دننه طرف ته چې کومه حصه ده هغې ته اډرینل میډولا وي. او دا چې کوم فرض کو دا موږ سره دا اډرینل ګلینډ دی او دا موږ سره فرض کو دننه حصه شوه او د موږ سره فرض کو بهر حصه شوه. د بهر حصې نه چې کوم هارمون خارجېږي نو هغې ته کارټیکایډ وایي یا اډرینو کارټیکایډ وایي، او د دننه طرف نه چې کوم هارمون خارجېږي نو هغې ته کېږي اډرینل میډولا. او اډرینل میډولا دا انر پارت ته وایي، او د دې نه هارمون چې کوم خارجېږي نو یو اډرینلین دی او بل نار اډرینلین دی. دا کارټیکایډز کې بیا ډیفرنٹ ټایپس دي، 50 قسمه ټایپس دي، او پای کې یو قسمه دی ته کې ګلوکو کارټیکایډ. او ګلوکو کارټیکایډ چې خلک درز وغیره وخوري سزا یې روپړسیږي ناپړسوب واپسې کې ختموي. او دا چې کوم دننه ته حصه دا چې هغې ته ویل کېږي اډرینل میډولا، د هغې نه کوم هارمون خارجېږي نو پای کې یو اډرینلین دی او بل نار اډرینلین دی. اډرینلین چې کوم دی نو موږ سره باډي پارټس چې کوم سکلیټل مسلز دی یا هارت چې کوم فنکشن دی نو هغه انکریز کوي. په کوم حالت کې چې کله خلک غوسه کی یا اکسیډنټ ویني یا نور څه ایمرجنسي کنډیشن وي. ایمرجنسي ویل کېږي ان یوزول کنډیشن از نون ایز ایمرجنسي.
غیر یقیني چې کوم صورت حال وي دي ته کی ایمرجنسي کنډیشن. بل نار اډرینالین د هغه هارمون دی چې هغه جسم چې کوم دی نو راولي د ایمرجنسي کنډیشن نه واپسې کې نارمل ده. ګونیټس دا موږ سره ریپروډکټیو آرګن دی چې هغه ګیمیټس پیدا کوي او ګیمیټس ویل کې 6 سیلز دا او 6 سیل چې کوم د میل دی نو هغه ته سپرم وي او د فیمیل چې کوم 6 سیل دی نو هغه ته ویل کېږي از نون ایز ایگ. دا سپرم په کوم ګونیټ کې چې پیدا کیږي کوم ریپروډکټیو آرګن کې پیدا کیږي ته ټیسټیز وي او د فیمیل چې کوم ایگ په کوم ریپروډکټیو آرګن کې پیدا کیږي ته اووري وي. او لدې مختلف هارمون دي نو دا استروجن چې کوم دي دا موږ سره سیکریټ کیږي د اوورینا او دا په فیمیل کې سیکنډري سیکشوال کریکټر راولي یعنی د اډلټ نه بعد چې کوم کریکټر د فیمیل په باډي کې پیدا کیږي ته سیکنډري سیکشوال کریکټر ویل کیږي یعنی ډیولپمنٹ اف بریست شو او نور کوم کریکټر دي. سیملرلی چې کوم پروجسټیرون دی نو دا په فیمیل کې چې کوم دی نو سټیټ اف پریګننسي دا چې کوم پریګننسي دا برقرار ساتي نو پریګننسي تر دې اند پورې برقرار ساتل د سٹارټ نال تر د اخره پورې دا د پروجسټیرون کار دی او کو پروجسټیرون په دې پریګننسي دوران کې اینی ټایم کم شو نو موږ سره پریګننسي ختميږي او ابورشن وکړي. بل خو هارمون اف ټیسټیس چې کوم هارمون دی نه ته ټیسټوسټیرون وای او ټیسټوسټیرون چې کوم دی دا په میل کې میل سیکنډري سیکشوال کریکټر راولي یعنی د اډلټ نه بعد چې کوم کریکټر دی نو آی کریکټر کې یو هیر ان پیس په مخ باندې وختراتل او اواز چې کوم دی نو هغه ته کڼ کېدل. دا چارت ورکړی چارت کې کوم دی نو انټیریور لوبا پیچوټری ګلند د کوم هارمون خارجي نو یو گروث هارمون چې هغه په باډي کې گروث کوي یعنی د مسلز او د بون دغه گروث کوي. بل خو اډرینو کارټیکوټراپیک هارمون دی نو دا موږ سره کارټیسول او الډوستیرون خارجي د اډرینل کارټیکس نه یعنی دا چې کوم پیچوټری ګلند دا هارمون دی نو د اډرینل کارټیکس ته ځي د اډرینل ګلند او داغه نه بیا دوه هارمون خارجي. دا تایرویډ سټیمولیټنګ هارمون د دیزي تایرویډ ګلند ته او تایرویډ ګلند چې کوم دی نو تایروکسین او هغه اخراج کوي. لیوټینایزینګ هارمون چې کوم دی دیزي اووري ته او د اووري نه ایګ ریلیز کوي او چې کله د میل کې وینو ټیسټیس تلل شي او د ټیسټیس نه ټیسټوسټیرون خارجي او ټیسټوسټیرون په میل کې سیکنډري سیکشوال کریکټر راولي. بلې پوسټیریور پیچوټری ګلند دا انټي ډایورټیک هارمون خارجي او دا انټي ډایورټیک هارمون موږ سره د یورین نه واټر واپسې کې ابزارب کوي دا یورین نه واټر واپسې کې ابزارب کول بلډ ته. او اکسیټوسین دا داسې هارمون دی چې یو چایلډ برث کوي او دویم چې کوم بریسټ فیډینګ کیږي لیکټیشن کې نو داغه نه ملک ایجوکولیشن کول ملک بهر روباسل د نفل نه دا اکسیټوسین کوي. تایرویډ ګلند نو تایروکسین خارجي تایروکسین چې کوم دی موږ سره سیلولر میټابولیزم کوي یعنی بایولوژیکل کیمیکل ریاکشن. دویم دا کیلسیټونین خارجي او کیلسیټونین بلډ کیلشیم لیول برقرار ساتي. اډرینل میډولا نو افینفرین خارجي نو هغه موږ سره چې کوم سټریس کنډیشن یا فایټ کنډیشن دی نه پای کې باډي فنکشن هغه سپیډ اپ کوي او بل نار افینفرین خارجي نو نار افینفرین دا باډي چې کوم دی دا سټریس یا د ایمرجنسي کنډیشن نه نارمل کنډیشن ته راولي. اډرینل کارټیکس دا کارټیسول خارجي نو هغه کارټیسول ګلوکوز جوړي دا پروتین نه او دا الډوستیرون خارجي چې هغه موږ سره د سالت او واټر بیلنس ساتي په بلډ کې او د چا په ذریعہ سره د کډنی په ذریعہ سره. پنکریاس چې کوم دی نو دا انسولین خارجي او هغه انسولین چې کوم دی نو بلډ ګلوکوز لیول برقرار ساتي نو هغه موږ څنګه د نمخ کې एग्जांपल ویلو. ګلوکوګان چې کوم دی نو موږ سره ګلوکوز هغه جوړي د ګلایکوجن نه او په کوم ځای کې په لیور کې او په مسل سیلز کې او چې لیور او مسل سیلز کې د ګلایکوجن نه ګلوکوز جوړ شي نو ګلوکوز بلډ ته راشي. اووري چې کوم دی نو دا استروجن خارجي او استروجن چې کوم دی نو موږ سره ریلیز اف ایک کوي د اووري نه ایک بهر روباسي او سیکنډري سیکشوال کریکټر په باډي کې پیدا کوي. او پروجسټیرون چې کوم دی نو دا په فیمیل کې پریګننسي برقرار ساتي او دا چې کوم ټیسټیز دی نو لدې نه انډروجن خارجي انډروجن چې کوم دی نو یا ټیسټوسټیرون دا سیکنډري سیکشوال کریکټر په میل کې راولي یعنی میل کې کوم سیکنډري سیکشوال کریکټر دی